اے د هجرت په موقع باندې چې کله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هجرت لتلو هجرت یې کله کو نو اے دا ټول خلک په د دوه جهان مبارک سردار د اغي کور ته درته ورلا راتله نبی علیه الصلاۃ والسلام به د ابوبکر در او ورته دومره عظیم صحابي دي د حضور پاک مبارک سره د هجرت په موقع باندې هغه الته باقاعده چې کوم دی وخت تیر کړی دی چې کله په غار سور کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په غار کې کله وو نو دا غار چې کله دی ورتلل دی غار ته ور داخليدل نو دی غار کې چې کوم دی دا غار خو ګنده اوس خاو دی کې سوريو نو هغه د خپل وجود نه صادر لري کو هغه صادر ټوکړي کو الته دا هغه په سورو کې چې کوم دی ورک او ټول سوري په هغه باندې بند کړ یو دو سوري داسې پاتې شو چې دا خالی پاتې شو دا هغه د پرسونه چې هغه پای کې چې کوم دی کیدی نو دا خپل دوړه پوندې راواغسته او دی هغه سورو ته مخامخ کړي او داسې د خپل غیږه جوړ کړه او حضور پاک ته وی اے د الله رسوله اے زما جانا ناراضه زما په غیږه کې چې کوم دی تشریف کړي چې آرام تعالی کافرانو ډیر تکلیف تر کړی دی تعالی کافرانو چې کوم دی ډیر سخت دل در کړی دا ډیر سخت دی د لاسه تیر کړی آرام دی نه کړی بیا آرام کړی راځه زما په غیږه کې چې کوم دی خپل سر کې دا آرام د دوه جهان مبارک سردار راغی او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په غیږه کې سر کې او آرام فرما دی لک ساعت کې حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی غوډه شو لک ساعت کې چې کوم دی یو مار راغی حضرت ابوبکر په دې پوند باندې اوچی چې کوم هغه په دغه سوړه کې خودلې په دغه سوړه هغه بیا په دغه مار دی ټک ته ځان ټینګ کو خو چې د دوه جهان مبارک سردار د خوب ونیسي ځان کلک کړو هغه مفسرین لیکلي د مار هغه زخر چې کوم دی د حضرت ابوبکر په وجود کې ګرځیدل تر دې پورې چې ټول وجود کې وګرځیدل چې سترګو ته رااله د حضرت ابوبکر د سترګو نه اوښ کې را شروع شي د دوه جهانو د مبارک سردار په مخ باندې د هغه خوف کې ورغی اے هغه به کوم منظرو چې د دوه جهانو د مبارک سردار مخ وي او د ابوبکر غیږه وي هغه به کوم وخت د حضور پاک په غیږه کې ابوبکر په غیږه کې حضور پاک سره پوت او په دغه ټیم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام په چهره انور باندې د ابوبکر اوخ کې ور پریوتی نبی علیه الصلاۃ والسلام را پاسې د ابوبکر ولې څه مسله ده څه تکلیف درته ماته وایي ته زما یارې ته زما دوست څه مسله درته څه شي په تکلیف کې واچولې سترګو نه دی اوخ کې راغی ابوبکر ورته وی د الله رسوله پته نه لګي څه سیس په دې خپل باندې اوچی چلما خو ما وی لګ لکېږم لږ فزم تاسو د آرام نه وځي حضور پاک مبارک چې کوم دی او قتل هغه باندې یو نخ جوړه شوی و هغه نخ د هغې صفا پته لګي د مار چې کله ټکول کې د انسان وجود ته هغې پته لګي وی لکه دا مار دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مار ته حکم وکړو وی راشه دی خوا مار په هغه ځای باندې چې کوم دی راغی د حضور پاک مخې ته چې کوم دی حاضر شو چې کله مار راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې مار نه تپوس کوي زما جانان او زما دوست دی ولې ټک ورکړ ولې دی وچیچه وی د الله رسوله د بغض د وجه نه مې نه دي چیچلې مار وی د بغض د وجه نه مې نه دي چیچلې اے رونو بغض ډېره غټه ګناه ده ډېره داسې ګناه ده چې بغض زندګۍ تباه کوي د خلکو د چا دپاره چې ستا په زړه کې بغض راغی یا د ستا دپاره چا په زړه کې بغض راغی بغض ولې د خلکو زندګۍ تباه کړي دشمنۍ یې جوړې کړي دي شریعت کې دوه څیزه دي یو دی بغض یو دی غبطه شریعت کې جایز ده یو سړي له ګاډې خدای ورکړه تا وی الله تعالی هم گاډي ورکړي خدای مالم گاډي پکار دی دا شریعت کې جایز دي وختش او الله د دن مال کنه راکې د دن والا لاسیز حرام دي دا ناروا چې ته ما سره دې خو چې د دن مو دا نعمت دې د سره نه او خیر دې ما سره دې دا حسد دې حسد ناروا وی دا الله رسول دا بغض د وجه نه دي چې چلے خو د حضرت عیسی علیه السلام د دور مارې ما د هغه وخت نه چې کوم دې ستا په انتظار باندې ما چې یو وخت پر راځي د دوه جهان مبارک سردار برازي په هغه وخت کې چې کوم دی عیسی علیه السلام به خلکو ته واعظ او نصیحت کو وی به په اخره زمانہ کې با د دوه جهان مبارک سردار راځي د کافرانو د سختو د تکالیف او د وجه نه هغه چې کوم دی دې ځای ته راځي او په دې ځای کې بخپل جون تیری وی د هغه وخت نستا انتظار کوم خو جنن ته راغلی ما په یو سوري کې بل سوري کې قتل ټولو کې کپڑے کې خو دی دا یو سوري راځي او په دې کې د پوند کې خدا وی ما په دې وجه د لټک ورکړ چې به دا پوند لري کې زبستا د مخ زیارت زبستا د مخ دیدار کوم د دې د وجه ستا دیدار لا راغلی ما دا دونه وخت دې ته انتظار کړ اے د یو مار زما د جانان سره څومره محبت دی د یو زناور زما د جانان سره څومره محبت دی او هغه ابوبکر حضور پاک سره دا ټول جون تیر کړی دی کله چې د دې غار سور ندی لاړل او الته مدینه طیبه ته چې کوم دی ورسېدل په مدینه طیبه کې
د دوانو جهان مبارک سردار هغه ولاړ دی، ابوبکر هم ولاړ دی. خلک په راتلو لومبي به ابوبکر سره میلاده، بیا به حضور پاک سره میلاوېدل. لږ ساعت کې د ابوبکر په زړه کې راغله چې دا خلک لومبي ما سره میلاوېږي، هسې نه چې د دې خلکو په زړه کې دا یوه خبره راشي چې هلکه د دې خلکو په زړه کې دا یوه خبره رانشي چې دا ابوبکر آقا دی او دا پیغمبر علیه السلام چېرته د غلامۍ سوچ د دې خلکو په ذهن کې رانشي. ابوبکر فوراً راغی، خپل څادر ورسره و، څادر یې چې کوم دی د دواړو جهانو مبارک سردار د پاسه ونیسه چې د نبي علیه السلام باندې به زه سورې وکړم، خلکو ته به پته ولګي چې آقا دا دی او غلام دا. او علما کرامو لیکلي دي مفسرینو چې دا ولې داسې وه، وایي د حضور پاک مبارک چې کله دی حضرت ابوبکر صاحب چې کله مار اوچیچه نو دا خپلې لاړې راواغسې د ابوبکر په پونده باندې ولګول. وایي هغه لاړې د ابوبکر په وجود کې ګرځېدې د هغې د وجې نه د حضور پاک مبارک شکل او د ابوبکر په شکل کې به فرق نه کېده. ډېر حده پورې چې کوم دی د حضور پاک شکل د ابوبکر شکل حضور پاک سره ملو شو. زما محترمو دا چې کوم دی د هغه محبت او د ابوبکر ټول صفات چې تاسو ګورئ، نبی علیه السلام د 63 سال په عمر کې وفات شوی دی، ابوبکر د 63 سال په عمر کې وفات شوی دی. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه چې کوم دی مسواک چې کوم دی په خوله کې د مرګ په وخت کې چې کوم دی والدي حضور پاک چې کوم دی مسواک د مرګ په وخت کې ابتدا نه مې ویلي مولوي صاحب دا خبره وکړي. زما محترمو دا ډېره چې کوم دی عجیبه خبره ده چې د هغې محبت د حضور پاک مبارک سره داسې. او دغه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیبه وخت تیر کړی، ډېر عجیبه وخت. د حضور پاک مبارک د وفات نه بعد 2 کاله دی خلیفه پاتې شوی، 2 کاله دی خلیفه پاتې شوی. او کله چې د خلافت کو، د خلافت په دوران کې یو پیره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د دې دفتر ته راغی چې وګورم چې زما د جانان څه حال دی، زما د ملګري څه حال دی، چې حضور پاک موږ ته کوم دین او کوم شریعت پرېښودی پای باندې عمل کوي که نه کوي. راغی او معلومات یې د ده کو چې راغی دې دفتر ته، دفتر کې ګوري یو پاڼه پرته ده، په هغه پاڼه باندې هغه د کونډو روندو غریبانانو یتیمانو مسکینانو د هغې دپاره د بیت المال نه حصه مقرر کړې وه، او هغه حصه به دې ته رسوله. یوه زنانه داسې وه چې د هغې دپاره هېڅ حصه نه وه مقرر کړې، د هغې دپاره هېڅ حصه نه وه مقرر کړې. نو ده په حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه کې سوچ وکړو چې داسې ښکاري یا به بیت المال کې څه وي نه، د دې وجې به دې زنانه له نه مقرر کړی، یا به داسې وي چې څه نوره څه مسله به وي، لهذا زه به د خپل ذاتي مال نه لاړ شم او د دې زنانه امداد به وکړم. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کوره راووته او راغی راتلو او ځان یې چې کوم دی راورسو د دې زنانه ورله چې هغه ور راغی ور یې وټکو، دې زنانه ته آواز وکړو مور یې ترور یې مشر یې هر څه چې تا ته د کوم څیز ضرورت ما ته ووایه، د بیت المال نه تا ته څه حصه نه ده مقرر شوې، زه به د خپل ذاتي مال نه ستا امداد. او ورته وایه زنانه وله آواز ورکړه زه کمزور یم، زه ځان له پخلی نشم کولی او ما له پخلی واله پکار دی، زه کور نشم جارو کولی، ما له کور جارو کولو واله پکار دی، زه خشاک نشم راټولولی، خشاک راټولولو واله ما له پکار دی، ما له داسې یو کس پکار دی زما خدمت وکړي، ما له د غلام ضرورت دی، د غلام ما له غلام پکار دی. او ورته چې خیر دی ترورې دا خدمت په زه خیر دی چې د غلامۍ ضرورت زه به غلام کوم، زه به ستا دا خدمت وکړم. او وایي نه یو ځوان راځي هغه ما له دا خدمت کوي، زه خیر دی مورې د یوې ورځې موقع راله راکړه. او وایي ته خو به د یوې ورځې مېلمه ته خو به رانه راشي، سبا به رانه ته روانې تپوس لاړ شو د هغه سړي نه وکړه کوم سړی زما ټول عمر دا خدمت، د هغه نه اجازت والا به دله اجازت. دی د سهار مونځ کو راغی، د زنانه ته خیر دی نن به دا خدمت وکړم، ورته نه د سهار د مونځ نه مخکې راځي کس هغه چې کوم دی تپوس وکړه که هغه اجازت درکړه ډېره ښه ده که نه بس دی د سهار د مونځ نه مخکې چې کوم دی راغی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او هغه زنانه ته چې ور وړه وایي ورته ما ټول خدمت کړی، سالن یې تیار کړی، ډوډۍ تیار کړې، سبا دپاره صرف د خشاک ضرورت دی، هغه تللی دی هغه روړي دغه ځای ورته کښېنه هغه نه ځان له اجازت واخله. څه ګوري چې ناڅاپي یو ځوان ناروان دی، په سر باندې د خشاک پیټې پروت دی، را روان دی لږ ساعت ورته دی ګوري چې لږ ځای کې خپل پیزار وباسه، هغې لاس کې راواغستو مخکې را روان دی او هغه پیزار یې بیا واچو په خوی کې دی روان دی، سړي په سر چې بوج دومره پروت دی هغه پیزار ته نه سمېږي، خو د ده بیا هم دغه کیفیت ته ور روان دی ولله مخې ته ودرېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر عجیبه صحابي و، ډېر بهادر شجاع، د چا بې پروا نه کوله. او په هغه میدان باندې چې کوم دی دې کس ته ودرېدو، دې ځوان ته ودرېږه لکه څوک یې، هغه په یو کپړه باندې مخ پټ کړی، څوک یې لکه او ورته زه چې هر څوک یم دا زما او زما د رب ترمنځ معامله ده، دا مونږ ښکاره کوه، زمونږ راز مه فاش کوه. او ورته نه ما ته به خپل ځان ښې،
وینا نه اندرتا لک سات کې علما کرام مفسرین لیکلي چې یا د خپل کپڑا لري کا یا ته حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله عنه راکا غره چې وګورم چې دا ځوان څوک دی چې وی قتل د هغه وخت خلیفہ د هغه وخت بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې دا زنانه